دا یو درود شریف صلی الله علیک یا محمد دا درود شریف دی خدا دلته کې نه ویلی کیږي ځکه چې درود شریف هغه چې په هغې کې کلمات او صیغه د مخاطب راغلی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخاطبی نو هغه هلته کې د نبی علیه الصلاة والسلام د روضې اطهرې ته مخامخ به وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی الله دا الفاظ علیکا د مخاطب سره مخاطبه کول دي نو زمونږه عقیده دا ده د مسلمانانو اهل سنت والجماعت چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ته د روضې مبارکې سره نږدې نو هغه حدیث شریف کې راغلي چې نبی علیه السلام په خپله هغه سلام ستا اوري او تعالی جواب هم درکوي اگر چې هغه جواب ما او تا نه اورو خو نبی علیه الصلاة والسلام اوري او چې کله ته لرې د روضې مبارکې نه لرې نو بیا ته هغه درود شریف نه وی چې د مخاطبي وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا صلی الله علیک یا رسول الله یا صلی الله علیک یا نبی الله یا صلی الله علیک یا محمد خیال کې مراله دا الفاظ د مخاطب د قریب دي نو چې بعید او لرې نو بیا به ته الفاظ دا نه استعمالی بیا به عام درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم یا د مانزه درود شریف یا اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما دا نور درودونه به نو صلی الله علیک وسلم دا چې کوم دی نو نه دی ور پکار